خبره د انسان خود د دنیا نه ده، خبره خود آخرت ته. نو دنیا کې د ځان بچ کو نو د مرګ نه وروسته به څه چل کېږي؟ د ټګۍ ایس شی نه چلیږي. دغه راز څه وخته پورې پټ وي، لیکن یو ورځ داسې راشي چې دا راز فاش. په دنیا کې په ژوند او منافقانو دا کوشش کولو چې مونږه مسلمانان په تیاره کې وساتو، خپل ځان او مال ته نه بچ کو، نو د مرګ نه وروسته به بیا څه چل کېږي؟ خبره د انسان خو د دنیا نه ده، خبره خو د آخرت ته. نو دنیا کې د ځان بچ کو نو د مرګ نه وروسته به څه چل کېږي؟ بیا معامله خو ټوله د مرګ نه وروسته او د آخرت ته. او بیا آخرت که تاسو خیال وکړئ داسې شی دی چې الله دې امان راکړي، اډو څوک وینه نو رشوت نشته، شفارس نشته، رور نشته، پلار نشته، دوست نشته، عزیز نشته، تربور نشته، خزه نشته، سوا د خدای نه بل شی نشته. نو ته به راز پټ څنګه وساتې؟ قرآن کریم کې راځي ته به چالاکي کوې، په چالاکۍ هم کار نه کوي. اوس چالاکي خو به د داس چا په مخ کې وکړي که نه، چا پې دوکه کړی، نو د خدای مخ کې به څنګه چالاکي؟ او د خدای مخ کې څوک چالاکي کولی شي؟ اللہ فرمائی بل الانسان علی نفسه بصیرۃ ولو القا معاذیرا. آر سړی ته دا خپل ځان به معلومي، دته به پته ولو القا معاذیرا، اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش کړي. الله به وایي دا ستا نفس تا ته په خپله معلوم دی، دا ستا ځان تا ته په خپله معلوم دی. که یقین دې نه راځي نو خوله به وله بند کړي او لاسونو ته به وایي چې وایي په تاسو دنیا کې څه کړي؟ دا زمونږ لاسونه به شروع شي، یا الله دا یې کړي، دا یې کړي، دا یې کړي. سترګو ته به وایي په تاسو یې څه کړي؟ زمونږ سترګې به څه وایي؟ او بیا په پاکستان کې به زمونږ سترګې د څه شي ګواهي ورکوي؟ کم سترګې چې شپه او ورځ په ملک د غونډسکو تماشو ته ناست. پاکستان وګورئ نن د خدای په عظیم قهر اخته دی، شپه او ورځ د غونډسکو تماشو ته ناست. جنکۍ ورته ناست دي، ښځې ورته ناست دي، ماشومان ورته ناست. الکانې وګوره وړوکي وړوکي ریډوګانې په لاس کې نیولي، په لاره ځي او غوږ ته یې نیولې. هلکه دا څه کوې؟ وایي جي مې چاورم، مې چاور. ته د امیر صاحب په بمو لګې مې چاور. جماعت ته ولې نه ځې بدبخته؟ قرآن ولې نه اورې؟ حدیث د جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولناو. اب بدبخت قوم، اد خدای په قهر اخته قوم. دغه سترګې به خدای له څه جواب کوي چې کوم سترګې 24 غنټې د غونډسکو تماشې کوي؟ بیا ملکونه وګوره څومره اهمیت یې وله ورکړی. کرکټ میچ پاکستان وګټل، نو د پاکستان زلمی چې دی دا په جامو کې نه ځایږي چې د کرکټ میچ هم وګټل. د کرکټ په میچ ګټلو کار نه کیږي، هندوستان ګټل غواړي. د کرکټ په میچ ګټلو کار نه کیږي، بیت المقدس قبله اول د یهودو نه آزادول غواړي. کرکټ ګټلو کار نه کیږي، انډیا ګټل غواړي، روس ګټل غواړي. کرکټ دی وګټل نو څه ملک د ټیپر، نو بیا جنکۍ ورته وړې وړې کاپۍ راوباسي، نو بیا د هلکانو نه پې نوټ څه شی اخلي؟ دا د چا لوڼه دي؟ هندوي دي؟ سکړی دي؟ یهودړې دي؟ انګریزړې دي؟
دا د غاټو غاټو مسلمانانو لونه دي او پردي الکانو نه په ډایری کې دسخط اخلي چې دا بستا ریکارډ ما سره پروت زما لور پردي الک لا کاپای راو باسي او هغه الک ته وایي چې ستا ریکارډ به ما سره پروت دا هغه ملک شو دا هغه وطن شو نو زمونږ سترګې به چې څه وخت کې خدای ورته وایي چې دوی په تاسو څه لیدل زمونږ سترګې به څه وایي عزیزانو عرض دا چې دا ټول یو خوب دی نن دین چې دی یو خوب دی آیا بزرگ وہی زندگی خواب ہے دیوانے کا زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا جون دلیونی خوب نہ پخپلا پوئی گی اور نہ بل پویولش زندگی خواب ہے دیوانے کا نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا وہی زمازیدانو دی مخ کے آیات کے اس خبر را روانہ اور سڑی تبا آئینہ پلاس کے ورکڑش دا سی ورطا زم گورم او تاسو مارتا ہوا کہ زما سحال او ستاسو سره د دې په بدل کې چې زه وایم چې دا شی غلط دی دا غلط دی دا غلط دی دا غلط دی تاسو پروګرامونه جوړوئ چې دله کومه ګوله تیاره کړو چې دې پیولو چې غلی شي او مونږ ته خلاص عزیزانو زه یو انسان زب مرش زب مرم یو رز پیدا مرگ لے خدای دین پچا پورے موقوف نہ دے کم نشتر یا کم استن د کونینو چې د پاکستان قوم نن ملیریه تبی نیولے که زه ډاکټر یم او زه مړ شم الله به بل ډاکټر پیدا کوي او تا ته به د کونینو ستن ضرور وایي ځکه چې ته به بې د کونینو ستنې نه نسي ستنې وال په یو ډاکټر یا کمپاوډر پورې موقوف نه وي هغې له بل ډاکټر پیدا شي یو ډاکټر مړ شي 2 لکه ډاکټران نوري مریض ولا بوزي چې جی دا تبې نیولی دی ستن ورته او ستن ویم درته بیا ډاکټر درته وایي چې په لاس درد کوي په دا سنبی کې درته وا نو بیا ورته بې اختیاره پرتوک پرانیزي او ځان ورته بربنډ کې او درته ستن دې له به بل پیدا کړي دې له به بل پیدا کړي دې له به بل سلیمان علیه السلام چې وفات کېده اسرائیل ورته راغی تیاری کوي د بیت المقدس تعمیر می اخته کړی دی لږ صبر وکړه ورته وی د خدای کارونه پتا پورې موقوف نه دي ته به روانېږي او دې له به بل سلیمان پیدا کړي دا اتمام حجت بکی اتمام حجت دا مانا چې ته سبا ونه وای چې زه خبر نه ما ته چا ویلي نو باناونه نو په هر لاره درته لارې نیولې دي دین لارې درته نیولې په کور درته ډاکه واچوي 4-5 کسه تبلیغیانو په شکل کې درشي دروازه درته وټاکي ته راوځې په تشو ورته لاس کې دی سوی وایي جي دا یو څو ملګري دي د خدای د دین دعوت یې راوړی دی چې ته لږ جومات ته پورې راشئ یو څو خبرې بس د دوی غاړه خلاصه شوه او ستا بیړي تباه شوه عمر له دې کور روان شو ستا پلار او نیکه چې راوځي نو بانه به نشي کولی وایي به تاسو ته 5-6 ماشومان نو راغلي الکان درته نو راغلي او درته وایي چې د خدای د دین دعوت هم راغلی نو لږ خو به تلی وی جومات ته چې دا دوی څه وایي
تاسو خیال راغی نو ار قدم بیارتا اتمام حجت کی چې سبا څوک داونه وای چې خبر نو ما ته چا ویلی نه. نو زما عزیزانو عرض داو چې مونږ ژوند چې دی دا یو ناول پوری ګناه بیا د خپلو بدو احساس هم راته نه کېږي چې دا زه بد کوم. یو ګناه ده او یو احساس یې ګناه ده. ګناه خو سړي نه وشي خو چې دا د ګناه احساس ورته نه کېږي دا ډېره بده خبره ده. ګناه وشوه او ته په خپلې ګناه پیمانه شي. التوبة الندامه توبه وایي دې ته چې سړی په خپلې ګناه پیمانه شي به دې معاف شي. مونږ ته تصور هم نه کېږي د خپلې ګناه احساس هم راته نه کېږي. لویه بده او عظیم ظلم دا دی هیڅ چاته د خپلې ګناه احساس. زما عزیزانو الله فرمایي چې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ هغه وخت کې چې د منافقانو ته وویلی شي چې تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې شرارت مه کوئ شیطانت مه کوئ دوی څه وایي قالوا انما نحن مصلحون مونږ خو نیکان یو الحمدلله پلارم مسلمانو نیکم مسلمانو مونږ مسلمانانو مونږ څه کړي. نن 1400 کاله رستو د منافقانو حال او 1400 کاله بعد اوس یې تماشا کوئ. یو لوی نه لوی پلیت او مردار راونیسه لکه دا سکه ولی سکو بته ډېر بزرګ راغلی شکر دی مسلمانان یو پلانې دې ډېر چاله لوی نه لوی پلیت او مردار احساس د ګناه عزیزانو چاته سار کور نه را روان یو دوه سړي په لار راله مړزان لاس نا یو بل ته وایي چې یاره زما دې مړس پن کمال اړو مخې نه اړو زه داسې خپنیولی شما ورپسې ورو راتلم وی دا خبرې د څه شي برکت دی چې آرام ته یې نه پرېږده د شپې مې ملاس کې نیولې دا داسې وی ارامي شی دی چې آرام نه یې پرېږدي بیا بېغیرته شي جنګ ده. سوچ میں کولو چې خدای دې خراب رب بدبخت و ظالم تعذیب د حیوان حرام دی 24 گھنٹے پلاس کے مرض نیول اوزان گرولو قدر تیم نه پرې خوتل د دې ګناه به پچای د دې ګناه به په ما نه د دې په ګناه به د وخت په حکومت والله که د دې ګناه په مای ما ویلي دي علماء خپل فرض ادا کړی دي په هره زمانه کې د دې ګناه په حکومت وخت کې د لوی دلیل شتا لوی دلیل عمر فاروق تقریر وکړ او صحابو ته وی چې صحابو واوره زما دې په خدای قسمی کده دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مرشي اوم بهم تپوس الله د حضرت عمر نه دریای دجله عظیم دریاب دی او داغه په غاړه چې سپی د تندې مرشي عمر فاروق وای تپوس به خدای زمانه چې ستا په دور حکومت کې یو سپی ته ولې دا تکلیف شوی او چې د تندې مړ شو د چا په دور حکومت کې چې د سپو کاړې لګي او سپی جنگيږي د چا په دور حکومت کې چې د مړزانو کاړې لګي او په 15 او 10 زره روپے
شرطونه یې د چا په دور حکومت کې چې د اسونو ریسونه کیږي لکه په لاهور کې چې کیږي حیوانات سره چې دومره عظیم ظلم د چا په دور حکومت کې کیږي الله به د هغې تپوس د هغه وخت د حکومت نه کوي ما په خبرو پوهېږئ ما نه به نه کوي ما نه به هله تپوس کوي چې زه حکمران یم زه حکمران یم او زما په دور حکومت کې چاته دا تکلیف وشي زه بیا ذمہوار حکمرانی خو دیتا وي حکمرانی دیتا نه وي چې یو سړی 24 घंटे د ملک د آبادۍ او د ملک د تحفظ او د سالمیت سوچ ور سره نه بلکې 24 घंटे ور سره سوچ دای چې زه به څنګه باقی پاتې شم زه به څنګه باقی پاتې شم د ملک خدمت خدا سے نکی عزیزانو د امیر المومنین عمر فاروق زمانہ دا د شپې راوته د پخار کې گشت کوي یوازې نن به د شپې د تاڼې او تاڼېدارم یوازې نه روزي چې څو پورې غارت ور سره وي چې جای امیر المومنین یوازې راوته د شپې گشت کوي سورزم کا خیال کړی زمونږ د صدر صاحب په سایکل سور شوی نو فوټوی چې په اخبار کې راغی نو مونږ چای هاي په سایکل سور نو معلوم په خرسوري کو خیر دی او کده په سایکل نو څه خبره ده هغه چا کوا چې څوک د بد ورځې سار مزدورای ته په سایکل خوارای ته په سایکل سایکل خو بیا هم خشه ده وای دا هغه چا چې بیگانه روټای ورته خزه په پیس کا پورې وتړي او سار د ټاټکی مزدورای ته روان خبره دا هغه خلکو کوا او 25 روپۍ بیگالا په ټاټکی لسم چت خېجولو باندې وګټي او مازیګر چې کور تراشي ماشوم نه جوړي چې ډاکټر لایبوزي ماشوم نو اچھا ٹھیزن ڈاکٹرم 100 روپے فیس دے و یا رب چه حکمت اس کے نا کساں کساں شدن بحکومت پاکستان ہم بابوان دوارا دی چه مولے امگی دے ڈاکٹر سر عام راشی بورڈو لگئی فیس علی و مریضان دو نو 10 روپے تی ڈاکٹر فیس والی او دش پہ تو ورتدارو لی او اغسطی 25 روپے دی کی بچ خلق کوئی غلط زیاد شو غلط نہ زیادی کہ غریب سڑا اغلا کئی اخلوئی مجرم دے او کد بنگلو سے دو والا اغلی نو آغا سنگا دی شریفان دا پا بنگلو کی چوسی گی دا ٹول رشوت خوارا او د قوم وینه او زویس کلو خړلو والا پټیکو کې کمیشنونه څوک دي لاینونو اچولو کې کمیشن څوک دي شکرانه دي چې نه داخله کړي ټک کار دي نه دي کړي دا څوک کوي پلانټر لاندې چې ناستي هغه سوالي هم معززین شو او چې د بد ورځې چا د شپې غلا وکړه کافر شو کافر دواړه دي زان با پاکے نا کزا کمیس میں پلیت تینو تب پر تو گستل ہے پلیت کزا روٹائی دا پار اغلا کوم تا خزام بر سرائی میں خساتنے دا تا دا غیر دا پار غالی زکا چی دا غیر اخراجات نا پورا کی پلیت طول دی دا سپین خرپ زامنو کے بخواو خراب نلٹے او یو شیدی دا موه چې دا مردار دا دغه دی من چړیپان خلک چړیپلا کم دی چړیپان خلک ته معزز ماتو مونږ سره یو زیږه هغه چې ګورې صاحب خزه به په ډګډګي سواره کوي
هغه ورځ مې وې ما دا څه چل دی چې دا جینۍ جوړه نه وه لویه بوره ده هغه وایي جوړه نه وه جینۍ جوړه نه وه لوی امبر د پندو د میخې عمره بوره وه دا جینۍ جوړه نه وه د هغه شرمېدلي د دوی په سټونو د درېیمې ورځې تبې ورکي ډاکټر له مه ځئ دا خړوس ګوره یو د سټ نه یو ویښته راچوکوه او مریض له په ټوټه کې تړه تبه بیځي هغه زنتله خلق دا بني آدم دي مردار مونږ ټول یو او چاک د امریکې خیرات چې راشي زیم خورم تیم خورم زه په ځمکه کښېنم او ویې خورم او تی په میز کرسی کښېنې چې تی په میز کرسی دغه خیرات خورې نو ته معزز شوې او زه چې په ځمکه ورته کښېنم زه یې وخورم نو زه رذیل شم که دا غول دی نو ته هم غول خور یې زه هم غول خور خو تا په کاشوغه غول وخوړه او ما په ګوته وسټل په غولو کې ښه او خراب نه چې ګینې دا ښه غول دی او دا خراب دی اگر چې د بعضې سړي غول هم ډېر پاک دا هغه قوم زما عزیزانو عرض مې دا و چې عمر فاروق گشت کوي یوازې ګرځي یو جونګړه باندې ورغی چې پکې نری نری فریاد خېږي چې نږدې ورغی نو بار سړی ناست دی او جاړي عمر فاروق ته تپوس وکړو چې ولې جاړي ورته زه بچیا لار لنډه وه کار دې څه دی چې تپوس کوې په دې شپه اوس هغه سړي ته دا څه پته ده چې دا امیر المؤمنین دی دا پته ورته یا دا د هغه چرته دا خیال چې په نیمه شپه کې امیر المؤمنین هم ګرځي او د ملک څوکۍ کوي ورته نه حل به وی حل ویم وی او وی دې جونګړه کې دننه زما ښځه ده د هغې څه ماشوم پیدا کېږي زه دننه تلی نه شم دې ټیم کې غریب سړی یم نه چېرته دایي راوستی شم نه ډاکټره راوستی شم نه را سره څوک راځي نو جاړم په دې چې دا مړه نه شي دا زما ښځه کړه امیر المؤمنین ورته ویل چې ښه وی یو منټ رامنډه په یو منډه کور ته راغی ښځه یې راپاسوله چاله پاسه وی چې ولې وی الله د ډېر لوی خدمت موقع په لاس درکړه یو مسکین دی او د ښځې بال بچ کېږي او څه کجورې او ستوان هم ځان ته راواله په منډ هغې زر زر کجورې او ستوان راغستي دي عمر مخکې او ښځه ورپسې د شپې منډې وړي هسې وایم په خدای قسم چې زه دا د اسلام نوم معلومه نو ماله شرم شرم چې اسلام کوو خو دغه خلکو کې و ممکن لا اسلام شته ته خو راشه یو شپه کنه خوار غریب او مزدورې او ما راپاسوه او راته وایه چې هله بجلیګر ملا صاحب ښځه مې بیماره ده او لکه دا خپله ښځه دې راواستوه چې د هغې دیک بالي زه به وکړم داسې تو به تاسو به وکړئ په کلي کې د خان ښځه به د بشتي او د کلال د ښځې خدمت له په نیمه شپه کې لاړه شي وایه بزرګانو تهجدونه هم کوئ لمونځونه او به کوي داسې نو بیا په ارام کې هغه د ثوابه د هغه سړي خبره ملا صاحب جنتونه نشته ټول مې ویل ما کړي یو نشته دوزخ کې مې خسي خوالی دی تازه دی که خیر ویل ته مخکې او زه درپسې دا لوی لوی جنډې چې په ځانو درولي دي دا لوی لوی جنډې چې په ځانو درولي دي او په خلوتونو کې او دعا به وکړو دعا به وکړو ته خو ورشه نیمه شپه کې وایې ښځه مې ناجوړه ده
یو زنانه ورته پکار ده چې تا سره په شپه کې ښځه ولیدي وبېلېږي نو دا مو وایي چې پلانې ډېر عمر فاروق ته چا وی پلانې ډېر ښه سړی دی څه لیڼ دیڼ دې ورسره شوی دی وی نه نو بیا ورته ښه سړی مو وایه دا تجربه وکړئ په ښه سړو باندې دا ټرای وکړئ او د غریب ښځې له ځي څوک د شپې لاړ به شي ډاکټر له ورشه د شپې په 1 بجه به ستا پلار را پانسي ډاکټر دی ته وي ډنمارک کې 1 بجه وه د یو سړي د پیشو په خېټه کې درد پیشو بني آدم پرېږده د پیشو یې په خېټه کې درد ټلیفون یې وکړو ډاکټر ته ټلیفون وکړو چې راشه زما د پیشو خېټه کې درد 10 منټه کې ډاکټر په موټر کې راورسېد او سامان ورسره پیشو له ستنې منې ووالې په خوله کې ورته ګولۍ مولۍ واچولې چې پیشو په آرام شوه ډاکټر ورته ویلې چې ٹھیک شو جی وی بالکل وی ښه ده نو که دې ته بیا تکلیف ګنټه نیمه پس شروع شو نو ما ته به بیا ټلیفون وکړي نو زه به بیا راځم د پیشو په خېټه کې درد نن د سنډا عمره انسان لتې ټکۍ څوک وله نږدې نه راځي ورسک نه را روانم ورسک نه په هغه ورځو کې دا ورسک بند جوړېده انګریزانو جوړولو ښه انګریزانو زمونږ ساینسدانانو نه جوړولو د انجینیران انګریزانو جوړولو زمونږ چې د غشي صاحب داسې ډېر تمبو به ترې جوړ شي زمونږ انجینیران هم وګوره انګریزانو جوړولو ما نه مخکې د انګریز موټر روانو غړپ شو چې سپی په موټر ووالو او ډرایوینګ انګریز یې کولو میړه ورسره ناست غړپ موټر داسې بریک یې ووالو چې د بمبیرای غوندې موټر ته وراته راکوشو ښځه خاوند ورته دواړه او سپی په غېږ کې د وینو ګنده راوچت د وینو ګنده او موټر رستو سیټ کې واچو او موټر له بیا خپل زه ورپسې چې رالم لیډي ریډینګ هسپتال ته کیجوالټۍ ته راوړم ډاکټرانو ته یې وویل چې د دې دغه وایي دا څنګه به نه کوو ډاکټران ټول پې راټول شو په سپي چا والا زخم وینځلو چا والا څه کول چا سوچ مې کولو دا دې دپاره ورپسې رالم چې مالدام ما دپاره یو سبق دا دیسي انګریزان چې سړی په موټر ووایي تې وتښتي یا په موټر ووایي چې راکوشي سړي ته نه ګوري چې زخمی دی یا خوب شو خپل موټر ته ګوري چې خراب شوی خو نه دی دا موټرو والا چې مړه شي نو تاسو دا شیخان چې او نیکان دا د کلي دا والا را دغه شي څوک ولا آیات کرسي وایي خان مړ دی نن خان مړ دی خان به نه مري دا مونږ چې مرو خیر دی او که خان مړ دی نو مل قرآن تاسو هغه قوم نو تو وایه چې د کوم قوم نظام زندگی داوی قوم به چرته دنیا کې یو قوم ګڼلی شي یا یو ملک به ګڼلی عمر فاروق مخکې دی او ښځه ورپسې ده چې ورسېده ښځې ته وایي چې وا ښځه ستا دې په خدای قسمي چې د دې مسافر د ښځې داسې خدمت وکړه لکه د خپلې مور او د خور چې ښځه یې لاړه دننه او دی بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست چې لږ ساعت تېر شه ښځې ورته آواز وکړو چې یا امیر المؤمنین مبارک شاه ستا وراره پیدا شه مبارک شاه وراره دې پیدا شه د یو خوار او د سپېره د یو مزدور بچي ته د امیر المؤمنین ښځه وایي چې دا زما د میړه وراره دی لکه د رور زوی تاسو به ووایئ د